قرضې ورکوونکو او واپس کوونکو دغه معامله ډېره عجیبه ده. د حدیث مفهوم دی خپل حدیث کې فرمایي چې یو سړی چاله قرض ورکړي، قرض یو تنګدسته سړی دی او هغه له چا قرض ورکړو یا یې قرض سودا ورکړه یا یې د هغه سره د قرض معامله وکړه، نو تر څو پورې چې نیټه مقرر کې ښودلې شوي چې بهی میاشت پس به تاله دا ستا قرضه درکړو، نو د میاشتې پورې حدیث کې راځي چې د دغې پیسو برابر د صدقې ثواب درته روزانه میلاویږي. د چا مو 1000 روپۍ واخیستې چې به یو میاشت پس به تو تاله د 1000 روپۍ درکړو، نو یو میاشت مسلسل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د 1000 روپو برابر د صدقې ثواب درته میلاویږي، د 1000 روپو. خو چې کله میاشت پوره شي او دې هغه قرضه ادا نه کړي او دا قرضه ورکوونکي دله مهلت ورکړي چې زه خیر دی څه ورځې بعد یې راکړه او دا سیوایي مهلت چې ورکړو نو بیا د 2000